Assalamu alaikum guys, Salman Turabi is here. Today I am going to talk about the biology. پرون ما تاسو ته خبره کړې وه چې انشاءالله سبا نه به مونږه د میډیکل فیلډ څومره چې هم امپورټنټ ټاپکس دي څومره چې هم امپورټنټ لیکچرز دي په هغې باندې به ون بای ون مونږ خبره کوو او هغه به ډسکس کوو. نو نن مونږه شروع کوو د بیالوژي نه، کوم چې د میډیکل فیلډ مین جړ دی او میډیکل فیلډ چې کوم دی هغه د دې نه سټارټېږي. نو راځو بیالوجي ته چې بیالوجي وایي څه ته او په بیالوجي کې دننه څه دي. دا خو به هر یو سټوډنټ ته پته وي چې د سټډي اف لایف از نون ایز بیالوجي. کله چې مونږ هم د زندګۍ سټډي کوو نو دغه ته بیالوجي ویل کېږي. خو مونږ به نن فردر په دې کې ډیټیلز وو چې بیالوجي هیستوري څه ده، د رقم ځای نه راغلې ده او د دې مین کار څه دی. نو د ټولو نه اول خبره خو دا ده چې کله مونږه د لیوینګ ارګانیزم سټډي کوو، د لیوینګ ارګانیزم سټډي او د دغه لیوینګ ارګانیزم په خپل منځ کې انټریکشن کله چې دا مونږ سټډي کوو نو دغه ته ویل کېږي biology. The study of living organism and their interaction with one another as known as the biology. په دې ځای کې مونږه خبره وکړه د لیوینګ ارګانیزم. په لیوینګ ارګانیزم کې زموږ سره راځي مایکروبس، plants, animal. دا به کې اوسودي نور په کې هم شته پروټوزوا ایټسټرا، دا به کې ورپکې دي. خو مین چې کوم زموږ سره لیوینګ ارګانیزم راځي هغه مایکروبس، انیمل اینڈ پلانټس. اوس دا به مونږ ته به څه پته لګي چې دا یو ارګانیزم دا لیوینګ دی که نه دی، دا لیوینګ دی که دا نان لیوینګ دی. څه داسې کریکټرسټکس پکار دي، څه داسې خصوصیات پکار دي چې د هغې په بیس باندې مونږ دا آیډنټیفای کړو، مونږ دا وپېژنو چې یار دا پلانکې ارګانیزم دا لیوینګ دی او دا پلانکې چې کوم دی دا نان لیوینګ دی. نو ساینټسټ چې کوم دی نو هغوی څه داسې کریکټرسټکس راغستې دي، څه داسې کوالټیانې راغستې دي چې د هغې په بیس باندې مونږ آیډنټیفای کولی شو چې دا ارګانیزم لیوینګ دی او دا ارګانیزم نان لیوینګ دی. مونږ دا څنګه ویلی شو چې د لیوینګ ارګانیزم مونږ به ډیفینیشن څنګه کوو، مونږ به لایف څه ته وایو چې د فلانکي ارګانیزم کې لایف شته او که نشته، د لایف ډیفینیشن به مونږ څنګه کوو. نو ساینټسټو دا ویلي دي د ټولو نه اولۍ خبرې دا کله هغه د ګروت چې په کوم ارګانیزم کې دننه ګروت کیږي د دې ارګانیزم سایز غټیږي نو دغه ارګانیزم چې کوم دی دا مونږ ایز ا لیوینګ ارګانیزم کنسیډر کوو. دا د ټولو نه اولۍ کریکټرسټک په لیوینګ ارګانیزم کې هغه موجود وي. لکه تاسو وګورئ د ټولو نه اول زموږ سره مایکروبس دي. مایکروبس مطلب مایکرو ارګانیزم کوم چې مونږ ته په نیکټ آی باندې نه ښکاري. نو دا ارګانیزم چې کوم دي د دوی خپل جنریشن ټایم وي. بعض داسې ارګانیزم شته چې د هغوی 20 منټس وي، د بعض چې کوم دی نو هغوی 1 هاورز وي، بعض پکې شته چې هغوی 2 to 3 ډیز وي. نو دا کله چې دا د 2 ورځو نه واخله 3 ورځو پورې یا چې کوم دی 20 منټس یا 1 هاورز دا په دې کې ګروت کیږي، د دې ګروت کیږي. نو چې کله دا کیږي نو دا به مونږ ایز ا لیوینګ ارګانیزم کنسیډر کوو. پلانټس شو، پلانټس خو مونږ ته په خپله په سترګو باندې ښکاري چې کله مونږ یو بوټی نال کو وکرو نو میاشت پس 2 میاشتې پس یا کال پس ته راشي هغه بوټی څه شوی ګروت شوی، د هغې هغه غټ شوی، هغې میوه نیولي، نو دغې ته ګروت ویلی کېږي. انیمل کې مونږ چې څنګه وګورو ماشوم دی پیدا شي 2 کاله پس 3 کاله پس 4 کاله پس 10 کاله پس چې کوم دی هغه غټ وي بیا نو دغسې دې ته ګروت ویلی کېږي. دا چې کله به یو ارګانیزم کې ورپکې وي نو دغې ته مونږ وایو دا به مونږ ایز ا لیوینګ ارګانیزم کنسیډر کوو. دویم کریکټرسټک چې کوم ساینټسټ راغستی دی هغه زموږ سره دی میټابولیزم. میټابولیزم ما تاسو ته اول کې مو ویله چې په ارګانیزم کې دننه خپل انابولیزم او کیټابولیزم پروسس کیږي. بعضی مالیکیولز داسې دي چې هغه بلډ اپ کیږي، وړوکي مالیکیولز په سیلز کې دننه هغه کمباین کیږي او د هغې نه یو غټ مالیکیول جوړیږي. لایک مونږ به واخلو امینو اسید دا رایوزه کیږي او د دې نه پروټین جوړیږي، دا انابولیزم کیږي. کیټابولیزم یو غټ مالیکیول چې کوم دی هغه په سیل کې بلډ اپ کیږي، بریک ډاون کیږي او هغې نه وړوکي مالیکیولز جوړیږي. بریک ډاون اف مالیکیول اینڈ بلډینګ اف مالیکیولز دې ته ویل کېږي میټابولیزم پروسس. دا چې کله په یو لیوینګ ارګانیزم کې دننه کیږي نو ساینټسټ دا وایي چې دا به مونږه ایز ا لیوینګ ارګانیزم کنسیډر کوو.
دیم کریکټریسټیک دا شو. دریم زموږ سره ساينټیسټ راغسته دی ریپروډکشن. ظاهري خبره ده چې کله یو ارګانیزم پیدا شي دا به غټیږي او چې دا غټیږي نو د دې لپاره به میټابولیزم پکاوي، میټابولیک پروسس به په دې کې دننه کیږي. د دې نه بعد چې دا کله خپل سټیج ته ورسي او د دې گروینګ سټیج مکمل شي نو د دې نه بعد به دا ریپروډکشن کوي. ساده الفاظو کې د دې نه بعد به دا خپل بچی راوړي، خپل اولاد به سیوا کوي. د دې لپاره به ارګانیزم چې کوم دی دوه پروسس استعمالي، یا به سیکچوال وي یا به اسیکچوال وي. دا دو پروسس چې کوم دي دا په بعض ارګانیزم کې سیکچوال ورپکې وي، په بعض ارګانیزم کې چې کوم دی اسیکچوال ورپکې وي، بعض داسې ارګانیزم شته چې په هغې کې دواړه ورپکې وي. نو دا شو ریپروډکشن پروسس. چې کله هم په کم ارګانیزم کې ریپروډکشن پروسس کیږي ساينټیسټ دا وایي چې دا مونږه ایز ا لیوینګ ارګانیزم کنسیډر کوو، هغې ته به مونږه لیوینګ ارګانیزم وایو. څلورم زموږ سره راځي اډاپټیشن. اډاپټیشن دې ته ویل کېږي چې کله یو ارګانیزم هغه انوایرنمنت لاړ شي نو هلته خپل ځان اډاپټ کول، د هغې ماحول سره خپل ځان اډجسټ کول، اډجسټمنټ اف ارګانیزم. چې په دغې ماحول کې دته څوم کنډیشن راځي، ګرمي وي، یخني وي، که هر څه وي، خو چې دا به په دغې ماحول کې خپل ځان څه کوي اډاپټ کوي. چې کله دې اډاپټیشن کولی شو خپل ځان یې د انوایرمنټل کنډیشن چې کوم و د هغې سره یې اډجسټ کولی شو نو دغې ته ساینټیسټ وایي چې موږ به څه وایو ایز ا لیوینګ ارګانیزم به دا موږ کنسیډر کوو. پنځم نمبر زموږ سره راځي ریسپانس ټو سټیمولای. کله چې یو ارګانیزم ظاهري خبره ده چې کله یو ارګانیزم په یو انوایرمنټ کې اوسېږي، په یو ماحول کې پاتې کېږي نو په دغې ماحول کې به دته سټیمولای راځي، دته به چې کوم دی ډینجرس څیزونه مخامخ راځي، د فیورټ څیزونه به دته مخامخ راځي. نو چې کله دته یو ډینجرس یو خطرناک څیز مخې له راشي نو دا ارګانیزم چې کوم دی دا به د سره یا فایټ کوي یا به دنه تختی. دغه ته ویل کېږي ریسپانس ټو سټیمولای. یا د یو فیورټ څیز راشي، د خوراک مخې له راشي، د یو نور داسې یو فیورټ څیز چې د ده په فیور کې وي نو دا به هغې ته چې کوم دی نو څه کوي ورمنډه کوي، هغې له به ورځي. نو دغه ته ویل کېږي ریسپانس ټو سټیمولای. دا چې کله په یو ارګانیزم کې کېږي ریسپانس ټو سټیمولای نو دا به موږ ایز ا لیوینګ ارګانیزم کنسیډر کوو. شپږم نمبر زموږ سره راځي ایکسکریشن. په دې ځای کې موږ وویل چې یو ارګانیزم به څه کوي ګروت به کوي. نو دا خو ښکاره خبره ده چې کله یو ارګانیزم ګروت کوي نو د دې د ګروت لپاره به دله خوراک پکار وي، دا به خوراک کوي. چې کله یو خوراک وشي نو په هغې کې به دننه انابالیزم، کیټابالیزم، میټابولیک پروسس به ټول وشي. نو چې کله وشي نو په دې ارګانیزم کې به دننه دغه ویسټ پارټیکل چې کوم جوړ شي دا به بیا ایکسکریټ کېږي په څه ذریعه باندې، په څه یو پروسس به کېږي. د دغې پروسس په ترو به دا ویسټ مالیکیول چې کوم دي دا به بهر وځي، فاضل مواد چې ورته ویلی کېږي. نو دا چې کله په یو ارګانیزم کې دغه سیسټم موجود وي، ایکسکریشن سیسټم چې کله موجود وي، ایکسکریټري سیسټم، نو دغې ته به بیا موږ وایو دا به موږ ایز ا لیوینګ ارګانیزم کنسیډر کوو. لاست چې زموږ سره کوم یو دی په لیوینګ ارګانیزم کې کریکټریسټکس، نور پکې هم شته خو ما پکې جسټ دا یو 7-8 راغستې دي چې کله په یو ارګانیزم کې دا کریکټریسټکس موجود وي دا به موږ ایز ا لیوینګ ارګانیزم کنسیډر کولی شو. لاست اخري زموږ سره دی ایولیوشن. ایولیوشن دې ته ویل کېږي چې یو ارګانیزم هغه به د جنریشن سره چینج کېږي. د یو جنریشن کې به دا یو شان وي، په بل جنریشن کې به دا بل شان وي. چینج وذ د جنریشن. کله چې یو ارګانیزم د جنریشن سره چینج کېږي نو دغې ته ویل کېږي ایولیوشن. نو دا 7-8 کریکټریسټکس ما جسټ ولیکل چې کله هم په یو ارګانیزم کې دا کریکټریسټک وي نو دا به مونږه ایز ا لیوینګ ارګانیزم کنسیډر کولی شو. بل خبره ساينټیسټو فردر دا هم د سیلولر بیس باندې لیوینګ ارګانیزم د هغې کریکټریسټکس مونږ راکړي دي. هر یو سټوډنټ ته دا پته ده چې لیوینګ ارګانیزم چې کوم دی هغه به یا یونی سیلولر وي یا به ملټي سیلولر وي، یا به د یو سیل نه جوړ وي یا به د ډېر سیلونو نه جوړ وي. نو ساينټیسټ دا وایي چې کوم یو ارګانیزم هغه یا یونی سیلولر وو یا ملټي سیلولر وو، یا د یو سیل نه جوړو یا د ډېرو سیلونو نه جوړو، 2 3 یا 4. نو ساينټیسټ دا وایي چې کله یو ارګانیزم د یو سیل نه یا د ډېرو سیلونو نه جوړو او دغه سیلونو خپل کار پراپرلی پرفارم کوو، دغه سیلونه کوم چې په دې ارګانیزم کې ورپکې وو، ما تاسو ته وویل چې ارګانیزم چې کوم دی د دې په سیلز کې دننه خپل میټابولیک پروسس کېږي، په سیل کې دننه خپل یو جنیټک مشینري ورپکې وي، ډي ان اے وي، آر ان اے وي،
प्रोटीन जुड़ेगी, सेंट्रल डोगमा प्रोसेस कीगी, राइबोसोम में 30 एसवी 50 एसवी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी जुड़ेगी दवसी स्पेसिफिक और मेन वाइटल फंक्शंस बसिल की दना स्टार्ट हुई नो साइंटिस्ट दावे چې کله یو ارګانیزم هغه یا یونیسیلولر وي یا ملټي سیلولر وي یا د یو سیل نه جوړ وي یا د ډیرو سیلونو نه جوړ وي او دغه سیلونه خپل کار پراپرلی کوي خپل کار په صحیح طریقې باندې کوي په دغه کار کې د دوی څه غلطي نه وي څه مسټیک نه وي خو برابر د کار روان وي نو دغه ته مونږ وایو لیوینګ ارګانیزم ها اوس چې موږ د څومره غټه پړپړو ویله د بیالوجي او د لیوینګ ارګانیزم دا ټول راغلي د کوم ځای نه دي د دې هیستوري سره نو 3000 BCE BCE mean before common era before common era मतलब دا دی چې कैलेंडर एरा ना 3000 साल पहला 3000 साल पहला द कैलेंडर एरा ना बा खलको सिर्फ द लिविंग ऑर्गेनिज्म द एनिमल्स और प्लांट्स कोم دي دا به راغستل او دا به د از ا میډیسن استعمالول د دې نه به میډیسن تیارول بیا 384 BCE د کامن एरा ना 384 साल पहला یو بابا را پاسیدو چې دا غنمو ارسطوټل دا ارګانیزم لیوینګ ارګانیزم چې کوم دي انیملز خاص کر انیملز د سټډي کړه د دې مطالعه وکړه او بیا د دغه مطالعه په بیسس باندې ما چې تاسو ته مخکې څنګه ویل د هر ارګانیزم خپل کریکټریسټکس دي نو د هغه کریکټریسټکس په بیسس باندې د ارسطوټل چې کوم دی دا ارګانیزم کلاسیفاید کړه د لپاره کلاسز جوړ کړه او هر یو ارګانیزم په خپل ګروپ کې الګ الګ کې خودو دا یو شارټ کوم کې هیستوري د ارسطوټل او د بیالوجي دا هغه چې کوم دی بعد بیا بیالوجي سٹارټ شو او بیا نه بعد ټایم د تیرودو سره سره وخت په وخت باندې په دې کې موډیفیکیشن راتلو مایکروسکوپ ایجاد شو بیا ایوولوشن تھیوري پکې رااله سیل ډیسکور شو بیا ډي ان اے ار ان اے رااله نیوکلیس داسې سټپ بای سټپ چې کوم دی نو یو سیز به په دې کې ډیسکور کېدو او داسې خو د دې بیالوجي ډېر لانګ هیستوري د هغې باندې خو 2-3 لیکچرې هم اخیسته کېږي خو مختصرا دا ده چې 384 نه 384 BCE کې یو کس و چې دغه نوم ارسطوټل هغه انیملز چې کوم دي هغه سټډي کړه او د هغې سټډي په بیسس باندې بیا هغه د انیملز کریکټریسټکس ته وکتل او د هغې په بیسس باندې بیا د انیملز کلاسیفاید کړه او د ده دپاره یې خپل کلاسز کېښودل د دې نه بعد موږ بیا د بیالوجي دا وایو چې په بیالوجي کې دننه څه دي داسې خو د بیالوجي ډېر زیات قسمونه دي ډېر زیات ټایپس دي خو موږ به مین 3 وایو نو بیالوجي چې کوم ده هغې کې زموږ سره مین دی یو مایکروبیالوجي بوټني zoology دا 3 مین ټایپس کوم دي دا د اکثر بوکس کې د لیکلي 9 10 فرست ایئر سیکنډ ایئر کې باقي خو د دې داسې نور ډېر شل ټایپس دي سایټالوجي دا اناټومي دا ایټسټرا خو مونږ به د ټولو نه زیات مین فوکس چې کوم دی هغه په مایکروبیالوجي باندې کوو مایکروبیالوجي کې به فردر مونږ ځو په میډیکل مایکروبیالوجي باندې به مونږ ډیټیل سره خبره کوو پرونه ما تاسو ته ویلو او د هغې مین وجه دا ده چې زه خپله باندې د مایکروبیالوجي سټوډنټ یم او انشاءالله مخکې به په میډیکل مایکروبیالوجي کې ایم پیل کوو نو مونږ به زیات فوکس مایکروبیالوجي باندې کوو او بیا باندې کې فردر میډیکل مایکروبیالوجي څومره چې هم ډیزیز دي انفیکشنز دي ډیس اډرز دي او کنجنټل ډیس اډرز دي هغه ټول باندې ان شاء الله ډیټیل سره خبره کوو ان شاء الله سبا نیکسٹ کلاس په مایکروبیالوجي باندې اخلو چې په بیالوجي کې مایکروبیالوجي څه شی دی او په دې مایکروبیالوجي کې دننه موږ څه کولی شو او د دې بینیفټس څه دي او دا کوم ځای کې استعمالیږي so that's enough for today inshallah see you tomorrow and the next video Goreba Salman Medtech
YouTube channel. Thank you.